دا لویه جرګه دا قرارداد منظوروي چې ټول پښتون قام سره یو دی، ټول پښتانه په حیث د فرد، خیل، قبیله او کسب نور شناختونو یو برابر دي، ټول یو شان معتبر دي، زمونږ وینا، قام، مذهب، اتلان او تاریخونه شریک دي، مونږ د هر قسمه کرکې، نفرت، بغض او عناد او تاریخي اختلافاتو رد کوو او د پښتونخوا دننه اوسیدونکو نورو قامونو ته هم په درنه سترګه ګورو او د خپل وجود برخه یې ګڼو. دا تاسو ته منظور دی؟ لاس اوچتوئ چې چا د قرارداد منظوري. دویم قرارداد، دا غونډه د پښتنو په خاوره د هر یرغل او تشدد غندنه کوي، د هر جنگ او تاو تریخوالي علاج، بحث، مباحثه ده، خبره په خبرو حل کیږي. د پښتونخوا په ټولو سیمو کې امن یقیني کول پکار دي چې تعلیم، تجارت او ژوند جواک آسان او روان شي. تاسو ته منظور دی؟ دریم، د افغان مهاجرو واپسی دی د اوسنی جنگي حالاتو په تناظر کې وزنډولی شي او چې کم افغانان په پاکستان کې زیږېدلي دي نو د بین الاقوامي قانون تر مخه دی د هغوی د شهریت په مسله غور وکړی شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلو راتلو او تجارت لارې پرانیستی شي. داسې به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاو تریخوالی هم ختم شي او همدغه به د امن ضمانت شي. منظور دی؟ دا جرګه د خپل حکومت او ریاست نه دا غوښتنه کوي چې د پښتنو د خاورې ټول شتمنۍ یعنی قدرتي وسایل ولس ته په ګوته کول او ښکاره کول دي چې ولس د خپلو شتمنو نه خبر شي او د حکومت لخوا د دغه د استعمال او د وطن د بقا او پرمختګ دپاره د کیدونکو منصوبو سره اطمینان عمومي. تاسو ته منظور دی؟ د پښتونخوا د پوهنتونونو مالی ابتری دی ختم کړی شي او د پښتونخوا په هر سیمه کې د هلکانو او جینکو د نوي تعلیم یعنی AI ټکنیکی تعلیم او هنرونو د زده کړې ادارې قایمې کړی شي چې زموږ بچي د نوي دور د ضرورتونو تر مخه د نړۍ سره زغل ته تیار شي. ٹھیک دی؟ منظور دی؟ لاس اوچتوئ چې چاته منظوري. د پښتونخوا د سیلګرۍ ټول ځایونه ولټوي او سیلابونو ته بخښنه غواړم، د پښتونخوا د سیلګرۍ ټول ځایونه لټول او سیلانیانو ته رابرسېره کول پکار دي او په دغه سیمو کې د مواصلاتو او نورو رسنیو سهولتونه عام کړی شي. منظور دی؟ د پښتونخوا په سیمه د پیدا کیدونکي را میټیریل د پاره ځای په ځای کارخانې جوړول او ولاړې کارخانې روانول او چنول د یقیني کړی شي. منظور دی؟ د قبایلي ضلعو د ترقۍ ودانۍ او د وطن د نورو ضلعو سره د سمولو دپاره د NFC ایوارډ په مد کې د نورو صوبو د 3% NFC وعده او بقایجات ته زر تر زره ورکړی شي. نهم قرارداد روان دي، هر څه پکې شوي، هر شی شوی دی پکې، تاسو ما نه وار ما اخلئ که نه. د پښتونخوا د اوبو، تیلو، ګیس او بجلی رایلټي د په قانوني توګه د مرکز لخوا صوبې ته ورکړی شي او دغه لړۍ د هر کال برابر جاري وساتلی شي. منظور دی؟ د نورې دنیا د ترقي یافته هیوادونو په رنګ پښتو ژبه د تعلیم ذریعه وګرځولی شي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لخوا په 2012 کې د صوبې 15 غټې ژبې د اول نه تر 12 لازمي مضمون ګرځولو لړۍ د زر تر زره سر ته ورسولی شي. 11 دا په غور واورئ ټول، KPK اډو څه ټکی نه دی، دا ټکی به نه لیکو او نه به وایو، خیبر پښتونخوا یا پښتونخوا به وایو. ټیک دی؟ ځکه چې مخکې شمال مغربي سرحدي صوبو خلکو به ورته سرحد وي او اوس خیبر پښتونخوا ده، نو که تاسو ورته پښتونخوا مو وایئ نو ټیک ده. دا جی بل قرارداد د پښتونخوا په ټولو کالجونو کې د پښتو د BS کلاسونه پیل کړی شي او د پښتو د استادانو کمی دې پوره کړی شي. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوبو میدانونو جوړول پکار دي. ځوانان مو د نشو د عذاب نه بچ کول غواړي او مثبت سرګرمو ته راوستل غواړي. د دې قراردادونو په رڼا کې تاسو ټولو ته دا منظور دي؟ یو سم لاسونه وپړکوئ چې خلک واوري چې دا منظور دي.